بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د مولانا جمال حسین روغانی سے او ورسره بل د مفتی حفیظ الله پنځپیری چې کوم پکور والده هغوی په خپل میس کې سا خبري شروع وي، نو دغه مفتی حفیظ الله پنځپیری هغه په مولانا جمال حسین روغانی سے باندې په آخر کې الزام ولګو د یو زنانه په نوم باندې پیک وای سي هغه خلکو ته واورو هغه جنۍ د مولانا جمال حسین روغانی سے باره کې سویلو چې دې زمانه دا ډیمانډونه کړل دا کړل زه ته ډیره تنګ شوی یم. بهرحال هغه څه خبرې چې هغه جنۍ کړې وي هغه ټول دروغ او د کم جنۍ په نوم باندې چې هغه وایسو نو هغه هم په مسجد نبوي کې د هغې وضاحت وکړو چې دا به ما باندې دروغ دي، دا به ما باندې الزام دی او مضبوط خیری دغې مولانا صاحب ته کړي دي. دا کومه زنانه چې هغې اول ویله چې دغې مولانا جمال حسین روغانی صاحب دې مال روپۍ راکړې وي او بیا یې زما نه ډیمانډونه کوله او زه یې ډېره تنګه کړم، دوباره چې کوم دی خبرې راغلي چې دا دروغ دي او دغه پنځپیري مولا چې کوم دی ما ته ویل زه به درله 50,000 روپۍ درکړم او ته چې کوم دی داسې ووایه. دغه زنان ته وایم ستا په ایمان باندې افسوس دی، ته خو د هغې زنانه په شانتې یې کومه زنانه چې قارون د موسی علیه السلام خلاف ولمسوله او هغه زنانه چې کوم دی د موسی علیه السلام په مجلس کې پاڅېدله د هغې خلاف یې خبرې شروع کړي او په آخر کې اقرار وکړو چې زه قارون لمسول یم، هغې ما د چې کوم دی د څه پیسو لالچ راکړی دی. چې څرنګې هغې زنانه په یو پیغمبر باندې تهمت او الزام لګو، دغه رنګې تا چې کوم دی د پیغمبر په وارث باندې په مولانا جمال حسین روغانی صاحب باندې یو طرف ته الزام ولګو، بل طرف ته بیا وایسونه کې چې دا مال چې کوم دی پلان کې د پیسو لالچ راکړی او دغه مولانا صاحب چې کوم دی په حق باندې دی. نو ستا دغه ایمان دی چې ستا د هغې بدبخته زنانه سره چې کوم دی مشابهت دی او د دغه پنځپیري مولا د قارون سره چې کوم دی مشابهت دی. کم قارون چې د وخت د پیغمبر خلاف یو زنانه ولمسوله او هغه ته لالچ ورکو، نو دغه رنګې تا هم د پیغمبر وارث د هغې خلاف یو زنانه ته لالچ ورکو او په دغې عالم باندې تا د الزام د لګولو کوشش وکړو، د هغې د بدنامولو کوشش وکړو، حالانکې هغه زنانه وایي چې زه د څه نه خبر هم نه یم، دا زما په نوم باندې پیک وایستی، دا پیک خبرې دي، زه د هېڅ نه هم نه یم خبر. په مسجد نبوي کې هغې چې کوم دی وضاحت کړی دی. نو افسوس دی ای مفتی سے پتا باندې هم حدیث مبارک کې راځي من قال فی مؤمن ما لیس فیه اسکنه الله ردغة الخبال حتی یخرج مما قال. څوک چې د مؤمن په باره کې هغه څه وایي چې هغه په هغې کې نه، یعنی الزام پې ولګوي لکه څنګه چې تا دا کار کړی دی، نو الله رب عزت به جهنمیانو په دغه وینو زو کې او په دغه پیپ کې به چې کوم دی واچوي تر دې چې دا د هغه سنه راوځي، یعنی توبه وباسي څه چې د ویلي، یعنی دا د خپل دغې ګناه نه چې کوم دی واپس شي او توبه وباسي چې زه دروغجن یم، زه به خطا باندې یم او دغلته چې کوم دی هغه د خپل غلطۍ اقرار وکړي او توبه وباسي، نو بیا به چې کوم دی د دغې عذاب نه بچ شي. نو دې حدیث کې څومره سخت وعید راغلی دی. ته یو مفتی او ته چې کوم دی بیا په یو عالم باندې الزام لګوه او بیا چې کوم دی نور چاله پیسې ورکوه یا چاله لالچونه ورکوه او بیا هغه چې کوم دی د یو عالم خلاف لمسوه، نو الله رب عزت به تا په خپله شرموي چې کله ته د یو عالم د شرمولو کوشش کې په هغې الزام لګې، نو الله رب عزت به تا شرموي. په خپله هغې زنانه وضاحت کړی کوم چې د مینو په نوم باندې یادېږي، په مسجد نبوي کې هغې ویلي چې زه د دې نه خبر هم نه یم، دا دروغ دی، په ما الزام دی، زما د بدنامولو کوشش دی، د دغې عالم د بدنامولو کوشش دی او ښه مضبوطې خیرې تا ته کړي دي. نو یو په تا هم افسوس دی او په هغه زنانه هم افسوس دی کم زنانه چې اول یو څه ویله او بیا بل څه ویلي دي، نو د هغې زنانه سره مشابهت دی کم چې قارون د وخت د پیغمبر خلاف لمسولي وه او ستا د دغې قارون علیه اللعنت سره چې کوم دی مشابهت دی کم چې د وخت د پیغمبر خلاف و، نو ته هم د پیغمبر د دغې وارث خلاف او دلته چې کوم دی تا د الزام او د تهمت ته لګولو چې کوم دی کوشش کړی دی. نو الله رب عزت دی مونږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دی مونږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.